چې کوم تاسو وایي چې په خبرز کا کم چې اوس پرایویټ به تاسو کم حالونه ستاسو که په هغې کې د ایگزام ورکړي او که په سرکار کې ورکړي څه فرق نشته؟ څه فرق نشته، خو هغې وایي چې دوی به فیسیلیټ کول دا نه جي نه. ګوره مسله دا ده، په اسسمنټ کې بنیادي خبره دا ده په امتحان اوس مسله دا شوې ده چې بي او جي بالکل غیر فعال دی. ښه جي ټیک شو. ایکټ چې دی دا په صندوق کې پروت دی، د ریګولیشن نه څوک سره خبر نه دي. څوک ټاکي جی بیا؟ ټیک شو. بي او جي دا کار بي او جي دا کار دی چې وایي امتحان به څوک کوي څنګه باري. اوس ایرلیونټ خلک راځي، ایرلیونټ افسران راځي، هغه ډیوټیانه لګي. مطلب دا دی دا نظام ټول درهم برهم کړی دی. اوس په دې کې بیا مین ایشو دا ده د فیمیل ماشومان چې کوم دي دا ډېر زیاته ایشو چې مخکې به پیپر یې چک کېدی که نه دا به په موډ باندې به ډیپینډ کولی. اوس پر د ایگزامینر موډ به ټیک او یا هغه به یو ښه پیپر ښه ریټن پیپر وکتو نو بس په هغه طریقه باندې به نمبر ورکولې. کله به چې د هغه موډ آف و جو فرض کړه د 5 په ځای به 3 نمبر ورکول، 2 نمبر به ورکولې. دا زموږ د اقام د بچو لپاره به دا فایټ مونږ کوو، د هغې د سروایول لپاره به مونږ فایټ کوو. زه یو ډېر عجیبه خبره تاسو ته کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو سلیم اتر یم او تاسو ګورئ د نن سوال. کتونکو زمونږ کوم پوډکاسټ چې تاسو ته زه بار بار وایم چې یاره پای کې موږ مختلف کوم چې خلک یې د مختلف طبقات سره هغې تعلق ساتي، هغې راوړو د هغې نه د هغې دغې کوم چې مسایل مشکلات یا د هغې دغه فیلډ حوالې سره چې سوالونه کوو. نن هم دغه زمونږ کوم پوډکاسټ چې دی په دې کې کوم چې اوسنی د میټرک امتحان روان دی په هغې باندې بیا د پروس کال هم او څه کال هم د پرایویټ سکول کوم اسوسییشن چې دي یا چې کوم واکداران دي ذمه دار دي د هغې پیسه ریزرویشن دي نو د هغې د دغې مسایلو باندې د خبر کولو د دوی ریزرویشن څه دي، امتحاني طریقه کار سره او دوی ته څه ستونزې او مشکلات دي هغې باندې خبرې کولو لپاره موږ خپل پوډکاسټ او پروګرام ته راوښتی دی. د کوم چې پرایویټ سکول منیجمنټ د سوات چې دی سابقه صدر پاتې شوی دی او دې ټایم کې چې دی د پرایویټ ایجوکیشن نیټورک کوم خیبر پښتونخوا چې دی د هغې فنانس سیکرټري دی صاحب خان صاحب هغې را سره موجود دی پروګرام کې پوډکاسټ کې. صاحب خان صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مهرباني سر، ستاسو ډېره شکریه. ته راته وایي جي څه ایشو څه ده؟ امتحانات خو که خیال کړئ تاسو هم د سکولونه او د دغه نه فارغې، تاسو هم د ایګزام دومره څه ایشوز به نه و، دومره به بس ورځ ته ورځ چې دې طریقه کار نوی کېږي او سټوډنټ هم په یو داسې یو دغه کې چې یاره سبق وم ټیچر ځانه بیا سرکاري هم او پرایویټ هم څه طریقه کار امتحاني یا دغه چې دی څه تاسو ته څه ریزرویشن دي، څه ستونزې مشکلات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو سر زه د نن سوات چینل او بیا سپیشلی سلیم صاحب تاسو ډېر زیات شکرګزار یم چې دا یو ډېره برننګ ایشو ده کوم چې کلسټر بیس ایگزامز دي یا امتحانونو متعلق خلکو ته کوم ایشوز دي. موږ به لږ پس منظر ته لاړ شو. لکه د ګریډ 8 پورې موږ کورې امتحان اړو او بیا چې کله موږ پرایویټ سکول بیا چې کله موږ خپل پروډکټ پرزنټ کوو حکومت ته گورنمنٹ ته چې یاره دی سرټیفیکیشن کوي چې یاره زموږ د ماشوم د کم لیول دی د پرفارمنس څه دی. نو د هغې دپاره لومړنی شرط دا دی د 14-15 سال په عمر کې دا ماشوم موږ هغو ته پرزنټ کوو چې دی مطلب دا د اسسمنټ وکړي او بیا که دې ماشوم نه څه کمی پاتې شوی یا څه غلطیانې کړي چې هغه بیا دی په نیکسټ کې کور کړي. د دې دپاره حکومت چې دی نو هغه یو اداره جوړه کړه، هغې ته وایي BISE بورډ آف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن او دا د یو ایکټ لاندې جوړه شوه چې هغې ته 1990 ایکټ وایي. او بیا د 1990 ایکټ تحت چې کومه BISE جوړه شوه نو هغو خپل ریګولیشن جوړ کړل. اوس د 1990 ایکټ او ریګولیشن چې دواړه راجمع کړي نو دغه ته وایي د بورډ کلنډر. په هغې کې ټول ایګزیکټیو اختیارات چې دي که نه دا د BOG سره دي او هغه دا طریقه کار وضع کوي. پای کې پروسیجر دی چې ته به د ماشوم امتحان څنګه حالې، دته به کوم قسمه ماحول پرووایډ کې چې یاره دته انزایټي نه وي، دته ټینشن نه وي، دته پینک نه وي، د بالکل مطلب دا دی په یو سکون کې ناسي او د خپل ایگزام ټینشن فری ماحول. خبره نمبر 1 دا. بیا خبره نمبر 2 دا چې یاره کوم ایگزیکټیو پاور دی BOG سره چې یاره ایگزامینیشن بسو کوي، پیپر سیټر بسو کی، چیکر بسو کی، دا ټول کار به کوي BOG. اوس مسله دا شوې ده چې BOG بالکل غیر فعال دی. خجی ټیک شو. ایکټ چې دی دا په صندوق کې پروت دی، د ریګولیشن نه څوک سره خبر نه دي. څوک ټاکي جی بیا؟ ټیک شو. وایو په څه طریقه ایکسپلین کوو جی. اوس مسله دا ده چې ایرلیونټ مطلب دا خلک راځي. اوس ډپارټمنټ چې دی ډپارټمنټ هغه د ځان په خپل امتحان لري. اوس دا کوم سوال چې تاسو وکړه دا دی ته چې کله اډیټ کې یا اسسمنټ کې دا به ته په خپل نه کې دا به ته په تھرډ پارټي باندې کې. اوس یو سټیک هولډر زموږ سره ګورنمنټ دی او یو سټیک هولډر زموږ سره چې دی دا
پرایویټ سکولز دي. اوس BIS چې دا د اټانومس باډي ده. اټانومس باډي مین دا تھرډ پارټي دا چې دا به زموږ اسسمنټ کوي، موږ ته به ښایي چې یاره څوک په څونه اوبو کې دی. نو ډپارټمنټ راولګېدو هغې د دې اټانمي ختم کړه، نه ختمه ده که نه، پای کې انټرفیرنس کوي. لکه مثلا BOG دا کار دی چې وایي امتحان به څوک کوي، څنګه باري. اوس ایرلیونټ خلک راځي، ایرلیونټ افسران راځي، هغه ډیوټیانه لګوي. مطلب دا دی دا نظام ټول برهم کړی دی. نو په هغې باندې کوېسچنې مطلب دا دی پورته شوې که نه، چې لکه شی ټیک کېږي. نو دویمه خبره دا ده، زه دا تاسو ته وایم چې فرض کا د انویجلیشن سټاف چې دی یا سپرډنټ چې دی یا ډیپټي سپرډنټ چې دی دا خو ګورنمنټ لګوي که نه، دا خو پرایویټ سکول نه لګوي که نه. اوس تا ډیوټیانې ولګولې د خپل طرف نه، اوس ماشوم په دې بلډینګ کې امتحان ورکوي یا په دې اخوا بلډینګ کې امتحان ورکوي، د په دې پراګرس کې به دا څه فرق راوړي، دا په کرپشن په روکتام کې یا د نقل په روکتام کې څونه مطلب دا دی دغه وکړي. دویمه خبره دا ده چې کوم تاسو وایي چې په خبرز کا کم چې اوس پرایویټ به تاسو کم حالونه ستاسو که په هغې کې د ایګزام ورکړي او که په سرکار کې ورکړي څه فرق نشته، څه فرق نشته. خو هغې به چې دوی به فیسیلیټ کول دا نه جي نه. ګوره مسله دا ده، په اسسمنټ کې بنیادي خبره دا ده په امتحان کې چې ته به ماشوم ته داسې ماحول ورکړې چې هغه ته انزایټي نه وي، هغه به پینک کې نه، هغه خوشحالي. چې اوس یو سهار ماشوم پاسي او فرض که هغه د 4-5 کیلومیټر فاصله کې یو حال ورکړی دی، دا غریب بلاول څه کوي چې دی به مطلب دا دی په سوزوکي کې ځي، دی په موټر کې ځي، دی به پیاده ځي. ښه په تېر پیره چې کوم دا کلسټر امتحان شو په 400 کې او پېښور کې ډېر زیات اکسیډنټونه شو، ماشومان پکې مړه. بعضې داسې ماشومان ځان به دغه ته رسوو او که نه تعدي، لکه اوس ټایم بالکل شارټ دی، ضروري هم نه چې هر سړی دی مطلب دا لرې تګ دی که نه. بیا به کې د میسنګ هم ډېرې مسلې راغلې وي، ماشومان په ټایم کورت نه ورسېدلي. دویمه خبره دا ده چې اوس فار ایگزامپل دلته کې د لاکډاون یو خبره روانه ده، ګاډي هم کم شوي دي که نه. دا ماشوم به اوس د ګاډي په چتۍ باندې ناسي که شاته منختی، په دې کې ډېر شی مسلې راتلی شي. پیرنټ دې ته ویلینګ نه دي، دې ته پرایویټ سکول پرنسپلز چې دي هغه هم ویلینګ نه دي، ځکه د ټول ناول چې د ماشوم ته خوشګوار ماحول پرووایډ کول او دغه سکیورټي ده. نو زموږ صرف دغه خدشات دي چې کم از کم که دا دې کې دا هم دي که نه صاحب خان صاحب، ما اورېدلي چې اوس لکه یو ملګري سره زه لګیا وم، نو هغه ماته وایي چې یاره زما د کلي یو ماشوم دی، هغه سره یې څه چل کړی، هغه ته درې کم سبجیکټ چې دي ایګزام یې فرض که د هغې په چارباغ حدود کې دي، هغه تعلق د هغې ایریا سره تحصیل چارباغ سره دی. هغه وایي درې ورته په بونیر کې ورکړي دي او درې سبجیکټ چې کوم ایګزام دی یا مضامین چې دي دا وایي چې په شانګله کې به دا کې دا څه قصه ده جي؟ او خیر یو یونیک کیس وایي کمپیوټر کې مطلب دا ټبلیشن او مسټیک راتلی شي. بهرحال داسې شوې ده چې فرض که زه د خپل سکول مثال تاسو درکړم، ما ځینې واړه فار ایگزامپل په چارباغ کې دي، نو ځینې په ګولي باغ کې دي، ځینې په منګلور کې دي که نه. تاسو دا نږدې او نږدې خو بیا هم تقریبا دا 2-3 کیلومتر دي، خو بهرحال او فاصله کې دي که نه، په یو تحصیل کې دي، په یو تحصیل کې دي. اوس په دې کې بیا مین ایشو دا ده د فیمیل ماشومان چې کوم دي دا هغو ډېره زیاته ایشو وي. لکه اوس چې په فرض که دا ګورنمنټ سکول دی یا پرایویټ سکول دی، نو هغو په خپل سکول کې یا د خپل سکول خوا ته یو حال به ورته هغو پرووایډ کړی و، هغه به باقاعده به د هغې فیس بورډ زموږ نه اخیستو او هغه حالونه مطلب دا دی هغو ته بیا هغو الاوټ کول، ماشومانو پکې امتحان ورکوو. اوس یو ماشوم دی فرض که د هغې رول نمبر چې دی هغه په بند سکول کې دی جنکو، د یوې ماشومې رول نمبر چې دی هغه په سیدو سکول کې دی، د یوې ماشومې رول نمبر چې دی فار ایگزامپل هغه په کوکړۍ کې دی. نو هاو از اټ پاسبل، لکه دا څنګه پاسبل ده چې دا پلار غریب به اوس سار راپاسي او دې له به مطلب دا دی پرایویټ ګاډی کوي که دې له به لکه څه پروګرام کوي. او آیا دا ماشوم مخکې به داسې وو چې د سکول به موږ دا زموږ ماشومانو ایګزام ورکړي دي که نه جي، هغې به داسې وو چې هغې به دغې سکول ورته به وین یا سوزکې یا رکشا ارینج کړه دغې ماشومان یا ماشومانو ته، هغې به چې دي په هغې کې کېناستل او یو ځای به لاړو. خو اوس خو تا هغه ډیوایډ کړل، نو اوس هغه ځاله په یو رکشه کې تللی هم نه شي، راځي سکول یې افورډ کولی، هغه به څه طریقه کوي؟ صحیح. اوس دا کومه خبرې تاسو کوئ که نه دا آپټکس دي، دا چشمې دي چې یاره حکومت دا خبره کوي چې یاره موږ څه کوو، موږ بهتري کوو، حالانکې دا بهتري نه ده. څه چې کول غواړي که نه، او ګوره څه چې کول غواړي هغه دې نه کوي او دې ولې نه کوي؟ څه نه کول؟ ګوره دا کول غواړي که نه چې دې له مطلب دا د خپل سیسټم امپروو کول غواړي، دې له روبریکس جوړول غواړي. روبریکس زموږ په اسسمنټ او د ایگزامینر سیسټم کې یو ډېر اهم کی سیز دی چې فار ایگزامپل یو ماشوم د یو ځای نه ولدي پورې دا کوېسچن اټمپټ کو 200 مارک پکار دي، یو ماشوم صرف ډیفینیشن ولیکو 200 مارکس پکار دي. بیا چې دا کارونه کوم خلک کوي دا ډېر ویل ټرین خلک دي، دې ډپارټمنټ چې هغه د فرق کولی شي چې ډیفینیشن کې او په پوره دغه کې فرق کولی شي. دې له دا پکار دي چې دا ماشومان په دغه طریقه باندې فیسیلیټیټ کړي چې موږ سټنډرډ ته ورسو. نو موږ په سټنډرډ باندې کار نه کوو او دا موږ ولې نه کوو، او که دا موږ کوم نو نه یې کوو. ولې نه کوو؟ چې د دې ادارو نه انډسټري رخ شوې ده، دا منی میکینګ ماشینز دي. پرایویټ سکولونو ټول
پرایویټ نو زمونږ د څوک د امتحان اړي څوک چې امتحان اړي په دې کې مطلب دا دی په اربون روپۍ د هر یو بورډ سره چې دي که نه دا دغه مطلب دا د انکم د Funds یو دغه یو. نو دې چې کوم ویری پرپز وکړه نه چېرې دا د تعلیم نه دی مطلب او چې دغه دا د اسسمنټ وکړي دا د امتحان والی نو هغه شی سره دا پوت شوی دی هغه شاته تللی. او نو په کار دا ده چې یاره مطلب دا دی پیسه انکم او بالکل ګورنمنټ دا په کار دی چې بینګ ا سټیک هولډر مطلب دا هغه په خپل باندې مطلب دا اسسمنټ نه کوي اخو سټیک هولډر دی زموږ په شان کنه او بورډ چې دی کنه د دې اټانومي چې دی کنه دا نه ختمي د دې بورډ د اټانومي دی واپس ورکی دا د اټانومس کی ته ګوره چې زموږ د ریزلټس حقیقي کنه حقیقي زموږ مطلب دا کوالټي اف ایجوکیشن حقیقي کنه حقیقي چې زموږ سټانډرډ حقیقي کنه حقیقي نو بنیادی سوالات تاسو چې دینه مخکې چې کوم دوی سره نو ټیکو برابرو بالکل دا څه وخو لکه باغې خو دغه په دغه پورټ دا الزام لګي چې تاسو پرایویټ سکولونو دلته کې ډېر درې څلور زنمونو نه اخلم هم په دې منګور خوشا دي سوات کې نږدې چې دي هغه چې دي هغه چې دي دغه بورډ سره خبرې کوي هغه چې دي دغه پوزیشن اخلي نو دغه الزام پیم لګي جی دا څه ده کنه مونږ یو پیرا د څه وشو چې پرایویټ سکولونو مانیټر کیږي کنه نو مونږ ته چې د خدای بنیاد مانو مونږ خاص مانیټر کوي پیرنټس په مونږ باندې نظر ساتي اے سی په مونږ نظر ساتي ډي سی په مونږ نظر ساتي بورډ په مونږ نظر ساتي پی اس ار په مونږ نظر ساتي هغه کارونه کوي کوم مطلب دی تاسو له کول غواړي کنه بل دا چې معاشره خو ټوله یو شان نشي کېدی دویم خبره ده اپ ډاون هر ځای کېدی شي او دا چې موږ چې خامخا یو سره ټیک ته خلک 100% داغه مطمئن دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کوم خلکو ګستاخیان کړي الان کې هغه یو داسې هستی ده دا په شان هستی بنه پیدا شي نه براشي او نه راغلی و کنه نو دا یو بل کمه به شي کېدی شي خو ایز ا هول زموږ سیستم چې دی کنه په دې کې فلاس دی بکاج دا فلاس مونږ وباسو وس کم کلسټر بیس امتحان چې دی کنه مونږ بخیر دې تم وکړو دا امتحان به وشي بیا موږ رزلټ وګورو چې څنګه دي کنه ما ته خدا ذکر چې ما خپل ماشوم دی په کې ایگزام ورکړي هغه په ایگزام ورکړي چې دا کسي ته ګورم د دې پیټرن ته ګورم چې دا په یو لاین کې دا دغه کې او دا به ته ګوري دا به دین اخو دي خو نه دي نو چې غریب په خو دومره دغه خو نه دی هغه کنه ځکه چې دا خو تا یو نوی سیستم شروع کړی دی دا خو په کار دا چې تر زم چې دا کم از کم د دریم څلورم نه تر شي سٹارټ کړی وي او دا د نهم لسم ته سره رسولی وي دا پیټرن چې کوم چې دوی دغه کړی دی اوس یکدم هغه په اتم نهمه پورې په یو دغه باندې تللی دی تا ورته یکدم یو شی دغه کو فټ کو په دې کې داسې ده لږ اوس ستاسو د انفارمیشن لپاره وایم چې مخکې به پیپر چې کېدی که نه دا به په موډ باندې به ډیپینډ کولی اوس پر د ایگزامینر موډ به ټیکو او یا هغه به یو ښه پیپر ښه ریټن پیپر وکتو نو بس په هغه طریقه باندې به نمبر ورکولې کله به چې د هغه موډ آف و جو فرض کړه د 5 په ځای به 3 نمبر ورکول 2 نمبر به ورکولې اوس دا کومه خبره چې تاسو کوئ که نه دې ته موږ وایو سکرین مارکینګ دې ته وایي چې فار ایگزامپل موږ اته ملګري ناست یو زموږ سره اته کوېسچنې دي کوېسچن نمبر 1 ستا سره 2 زما سره دی 8 نمبر دغه سره دی اوس په سکرین باندې ما ته 1 نمبر کوېسچن چې دی که نه دا ما ته مارک شوی چې ته به کوېسچن نمبر 1 چک کې نو په سکرین باندې به دا دغه ما ته راځي دا پیپر کنه دا به چې کوم موضوع بدلته کې مطلب د نمبر ورکوم دا چې ما کلیک کو کنه دا زما لړدا ځای دوباره نشم کته بل په دې کې د خودکار سیستم لګول چې لکه پرس کو تاسو دغه ټیک ته دا ټیک دی جی اوس لکه پرس کا د خودکار سیستم دی لکه اوس د پرس کا صدور سکند لس سکند زما پیکر بدل شو نو دا دغه چې د سکرین دا په خپل باندې بنديږي اوس زمونږ کمپیوټر بورډ چې دی د وفاقي ناغو تقریبا ډیر زیات په دې باندې کار کړی دی په کرونو هغه کوېسچن بینک راکړي دي مطلب دا چې وایي کې موږ ته آیټمز وایو کنه نو آیټم بینک نو هغه راکړی دی مطلب دا غي ناغو ډرا کوي پیپر جوړیږي نو موږ وایو که پرس که دې طرف تم دارا شنو کم از کم زمون کم د چیکینګ دا طریقه کار نه دا خو به ټیک شي کوم ماشومان چې چیرې دا شو هغه شو دا واو دا به ټیک شي دویمه خبره بدی کې تاسو چې کوم خبره کوي کړی جی چیرې د کم چې ټیچر دی او دا پیپر چې کوي چیکر چې دی چیکر په موډ باندې نو دغه موډ خو دې دغه کوم په دې کمپیوټر کې دی او کده په لاس په مارکینګ کوي په پن باندې نو دغه موډ ته کوم مایند خو دا کوم نه جی په دې کې وس ډېر ټیکنیکل خبرې دي لکه لول به بندل لګای کنه نو تا خپل شاګرد لور کله دا چیک کا او ما تر دې هغه دغه ولې لیست فاین لا بتا بورډ لور تا ته ودا پته نه و چې دا کور د پیپر چې اکثر وس کم از کم دغه سیس چې دی کنه وی مونږ د خامخا جو سیس ټکی کنه په کار چې مونږ باغی کریټیسایز کوو او په کار چې مونږ اپریشیټ کو او دا یو ښه قدم دی زم چې دی وس دو پیپر یالي چې دا ټول پیپر مطلب دار په سکرین مارکینګ باندې واسطه او د شی وکړای کنه یو زموږ سره د ای مارکینګ دی چې هغه کې ټوټلی الکترونیک مارکینګ چې پاره کې د انسان انوایرنمنت نه و سکرین مارکینګ دا چې بده کې د انسان انوایرنمنت دی دا دواړه چې ملاوي ته مونږ کمپیوټر مارکینګ ټیک شو دي تاسو یې کدا شنو او بالکل صحیح خبره ده ها دا راته وایي چې پرایویټ سکولونو پروس کال نه دا ایشو روانه ده د پرایویټ سکولونو د حال نه دا ایشو ولې ده دو څه غني چې دا مطلب لکه
نه دي دا پکار او دا لکه سرکار ته لاړ شي سرکار والا خو سرکار کې دي دا اوس موږ پرې لږ بحث هم وکړو وجه سره مین بنیادي خبره دا ده چې کله بورډ اگزام اخیستل نو د بورډ سره د حالونو کم یو ځکه چې پرایویټ سکولونه ډېر دي او سرکاري سکولونه کم دي زموږ خو حالونه په دغه کې بیا یو پالیسي راویسته چې یاره څوک حال الیا به پیسې داخلوي لا اول 10,000 وي بیا 6,000 شوې بیا 40,000 شو 70,000 روپۍ بیا حکومت یو سډن فیصله وکړه چې وایي پرایویټ سکولونه حالونه ختم کړي نو بایلا دا پکار وه چې یاره تاسو د کم پیسې د خلکو نه اخیستې دا تاسو ریفنډ کړئ ځکه تا ما لکه فیسیلیټي راکړې زما پیسو باندې تا زما نه واپس واخیسته که نه نو هغه دې ځان مطلب په هغې ننګاره کړو اوس دې موږ ته بیا ریکویسټ اوس تاسو په سالانه ورکولې دغه او که نه دا به یو پیره ونس فار نه یو پیره چې تا به حال کریټ کړو که نه نو بس تا ته به هغه نو هغه باید خو تاسو بله امتحانونه ورکړي نو بیا به ریټرن د څه دی نه لکه ګوره زه چې یو کار کوم که نه زما اداره خو د یو قانون تحت چلیږي او قانون مطلب دا بورډ ما درخ کړی چې باید تو راځې زما نه حال علي په خپل بلډینګ کې نو ته ما ته پیمنټ کوې ما هغه وکړو خو چې اوس ته ما کله حال ختمې په ایگزیکټیو اډر باندې نو زما دغه پیسو به څه کېږي په ته ما دا ریفنډ کړې که نه یوه خبره دویمه خبره دا ده مونږ بورډ چې دی یا مونږ د ماشومان فیسیلیټیټ کول دا خو ټول د بورډ ریسپانسبیلیټي ده ځکه وی آر پینګ مونږ هغو ته پیسې ورکوو د یو ماشوم په سر باندې مطلب زموږ نه 2,500 روپۍ دي د دې امتحان د ایگزامینیشن او د نه د مطلب د 100 ورځو یا د څونه چې دي د دې هغه زموږ باقاعده پیمنټ علي نو هغو ته کرسۍ پرووایډ کول هغو ته اوبه پرووایډ کول د هغو د واشروم تنظیم کول د هغو د پنکې تنظیم کول دا د بورډ ریسپانسبیلیټي ده خو چونکې مونږ هغه فیسیلیټیټ کوو ټیک شو دي اوس هغوی دا وایي چې یاره ټیک ته مونږ د خلکو سوالات شروع کړل چې یاره د کوم خبره چې تاسو وکړه چې یاره د بعضې سکولونو اجارهداري ده او مطلب دا نمبر یې یو که نه بورډ کې پوزیشن مونږ ورته ویل اینډ ګوډ راځئ بیا موږ ته حالونه پرووایډ کوي مونږ زما په تاریخ کې ما خپل حال نه دی اخیستی زما ټول واړه چې دی په سرکاري سکول کې امتحان وکړي ماشاءالله زموږ رزلټ ډېر ښه دی داسې نور زموږ ډېر شی زیات ملګري دي که نه دغه صحیح شو نه ده خطر ته وایي چې پرایویټ سکولونه حکومت چې دی یو طرف ته خو چې تعلیم ښه شي او عام دغه شي او که ګورو موږ دوی چې یاره کوم چې واړه ماشومان دي هغه دغه کې کوم چې د مختلف ریسټورنټس کې یا په ورکشاپونو کې وایي چې دې تعلیم طرف ته راشي بل طرف ته موږ ګورو چې یاره اوس دا کوم چې انټرنیشنلی ایشو روانه ده پېټرولو ده دوی لاک ډاون سمارټ لاک ډاون په دغه لګولی دی څه ګڼې چې دا لکه زموږ تعلیمي دغه ته به څومره نقصان رسوي فایدهمند به یا به نه خو چې نقصان څومره رسوي او آیا دا کوم دغه چې روان دی نو پرایویټ کوم سکولونه چې دي دا به تسلسل وساتي او که نه دوی به دا فیصله چې دي د ګورمنټ نه مني زه چې تاسو له واسې یو خنداونه خبره به وکړم تا دې سوال وکړو لکه تاسو ما ته وایئ چې یاره زهر ښه شی دی که بد شی دی یقینا چې زهر بد شی دی ایجوکیشن ګوره په دنیا کې داسې قومونه اوسي که نه چې هغه د خدای نه انکار کوي ستا رسول نه مني د الله تعالی کتاب نه مني خو په دې خبره شور دي چې تعلیم سره دا ډېر زیات ضروري دی اسینشیل څیز دی ټیک ده اوس زمونږ بدقسمتي دا ده زمونږ په پریارټي کې ایجوکیشن نشته ټیک شو که خلک سبق وایي او که نه وایي خو چې موږ ته قرضه په ټایم باندې میلاوي دا ایم ایف نه ټیک شو که نه او زمونږ کارونه رواني نو که کله زمونږ پریارټي دا شوه چې تعلیم شو چې موږ د خلک ایجوکیټ کړو موږ د ماشومان ایجوکیټ کړو دا کومې خبرې تاسو کوئی دا بیا نه کېږي په واورو کې موږ خلک سکول ته راځي د شپې موږ سکول ته راځي د ورځې موږ سکول ته راځي دغه څه چې لکه او تاسو څه ګڼئ چې تاسو به تسلسل ځکه چې اوس دا خو دا به موږ خامخا ساتو ګوره دا زموږ مجبوري ده دا زموږ د اقام د بچو لپاره به دا فایټ موږ کوو د هغې د سروایول لپاره به موږ فایټ کوو زه یو ډېر عجیبه خبره تاسو ته کوم لکه ګوره ټیک ته انرژي کرایسس دي که نه زموږ چې څونه سکولز دي په دې کې 80-90% پورې ماشومان چې دي دا پیدل دي لوکل دي که نه ټرانسپورټ دا ایشو نه ده د ټرانسپورټ بالکل ایشو نشته ټیک شو دي زموږ اوس په کلي کې سکول دی بالکل هغه مطلب دا دی چې ماشومان پیاده راځي بلکې زما په کلي کې په چارباغ کې 28-29 سکولونه دي داسې په دې موږ ګورو کې تاسو وګورئ پراپر په هره کوڅه کې سکول دی واړه تقریبا ټول پیاده راځي اوس موږ د حکومت دغه هم منو مطلب دا قانون هم منو حکم هم منو خو موږ ورته دا ریکویسټ کوو چې یاره تاسو په ګراوند ریلیټیوز باندې فیصلې وکړئ داسې ووایئ چې یاره کوم واړه په ګاډي کې راځي تاسو هغو ته مطلب دا آنلاین کلاسونه والی کوم واړه چې پیاده راتلی شي او په هغې باندې مطلب دا د ګاډي د پیټرولو خرچه نه راځي نو کم از کم د هغو دپاره د سکولونو دروازې نو څه ګڼئ چې دا 3 ورځې کوم چې لاکډاون دی نو راتلونکي سبا نه بس بیا جمعه ده بیا د هفته اتوار پاسم چوټي دا 2 ورځې به جاری وي هغه د پښتو متل دی که نه وایي خدای ضرور دی او وایي بیا حکومت ضرور دی مونږ ستاسو په وساطت سره دې ته سوال کوو چې کم از کم زموږ سره په دې باندې نظر ثاني وکړي او موږ له ریلیف راکړي ښه جي دا راته ووایي چې پرایویټ سکولونه ټاپک خو زموږ بل وکړو چونکې راغلي تاسو دې سره یو په اهم صوبایي څوکۍ باندې پرایویټ سکولونه موږ ګورو چې
هغې چې دي کله چوټیانې شي خو د هغې چوټیانې چې دي هغې کوم چې د عدالت فیصله چې یاره تاسو په میاشت کې به تاسو دومره لکه مطلب لکه دا فری کوئ یا دغه کوئ کله چې دوی دغه شي دوی د 25 ورځو نه سیوا دغه نه ورکوي هغه مطلب هغه میاشت نه پوره کوي دا د والدینو سره د پیرنټ سره دا ظلم ولې دی او په دې باندې ولې زموږ سره چې کوم د ایجوکیشن دغه دي موږ ته چې کوم هدایت دي دا دي چې 240 ورځې به ماشوم سکول ته ریګولري ټیک ده که نه 240 ورځې به دا ماشوم په سکول کې پوره کوي زموږ دلته کې څه د یخنۍ چوټیانې دي څه د ګرمۍ چوټیانې دي څه د اخترو چوټیانې دي دلته پکې اکثر لاک ډاون راشي شو قدر دی که نه اختر دی اقبال ډے دی 23 مارچ دی 14 دا ټول ورځې سره غونډې کې په مشکل سره هغه 240 ورځې نه پوره کېږي نو ځکه تاسو دا 25 ورځې نو موږ دا کوم چې نه بل خبره دا ده چې حکومت یو طرف ته دا خبره کوي لکه اوس فار ایگزامپل هغه کریکولم 2022 ټول شیزونه هغه دا کانسپچوالي که نه کانسپچوال لکه کومه ایشو چې دا خلک وایي یاره دا بیګونه درانه دي کتابونه زیات دي اوس دا شیز ضرور دغه طرف ته روان دی نو یو طرف ته د کانسپچوال لرنینګ خبره کوي د ایس ایل اوس خبره کوي که نه او د کمپیټنسیز خبره کوي د بینچ مارک او دا شیزونه د سټنډرډ خبرې موږ نو په کار دا چې بیا موږ ماشوم ته هغه پراپر ټایم ورکو چې دا هغه کورس چې دا هغه سلیبس چې دا هغه کوم طریقه کار چې تاسو په خپل دې ذکر وکړو کنه جی اما تاسو ته وختي چې لګ ناسو وسی زما ماشوم دا غي لګړي زیات لګ پیګ دا نو ډیر ضروری ده چې دا دونه غټ لکه مخکې منګ استاد په وخت کې به دومره دغه نه دغه درې سلو شپږ سبجیکټ به وي اوس دومره بلا بیګ دغه کړي نو دا خو زیاتې نه دی بنیادي شیز دا رجی موږ ډیر رستو خلک یو کله موږ کانټنټ لرالو کنه کانټنټ مین لکه کتابونه نو چې پای کې تا ټاپک او سب ټاپک درکړي تیم سب تیمې درکړي چې ماشوم ته دا کلیر کا لکه اوس فار ایگزامپل دیانتداري یو ټاپک دی چې دا کلیر کا بس تا کلیر کو وربلی ستا سره خپل مواد دي تا کتلې دي کتابونه ته ماشوم تا کلیر کا به پوینټ ځان سره والی دا په یو کاپ هم کار کیږي خو دا به لګ وخالي دا به لګ ټایم والی اوس خو بدقسمتي دا راکته ماشوم داخل کې او هغه ته چې د کتابونه نه راوړي نو پلار د نه راوړو خبره نه پلار ډیر ولي لکه ویم جی ویم زه تاسو دا خبره کوم دا کوم اسلو خبره چې مونږ کوو کنه سټوډنټ لرنینګ آوټکم دا ټول لکه موږ چې کوم د کریکولم خبره کوو پای کې کانټنټ دی پای کې ټیکسټ بک نشته وس کانټنټ چې دی تاسو چې هغه تر روان هغه طرف ته موږ روان یو دا مسله او بالکل او ان شاء الله دا مسله په کتابونه دا راته وایي چې تل انګلیش نه انګریزي نه دینا انټرنیشنل او موږ دلته کې انکار ته نشته جی بالکل څه ګڼئ تاسو ډېر عمر لکه په دې فیلډ کې پاتې شوي ایجوکیشن سره پاتې شوي بیا پرایویټ سکولونو کې زیاتره انګلیش څه ګڼئ چې په مورنۍ ژبه کې به دا ماشوم ډېر ښه زده کړه دغه وکړي او که نه دا ډېر ضروري دی او یا زه اکثر خبره کوم چې دا از ا لینګویج که فرض که دغه شي او دا نور ایجوکیشن په مورنۍ ژبه کې په اردو کې پاکستاني زموږ چې قومي ژبه ده نو څه وایي چې دغه به اسانه نه وي هغه به دا ډېره ښکلې خبره ده او ډېره اشنا خبره نه ده دنیا کې څونه ایډوانس کنټریز یا کامیاب ملکونه دي موږ چین مثال او جاپان مثال وکړو مورنۍ ژبه کې سبق تعلیم ورکوي خو هغه آزاد ملکونه دي تاسو د پښتو خبره کوئ موږ په لوور لیول باندې د پرایمري پورې 5 شپږم پورې موږ پښتو مطلب دا امپلیمنٹ کړی او چونکې موږ پرایویټ سکولونه چلو دلته له خلکو ډیمانډ دی زما یو سوال دا دی چې تر څو پورې پښتو د مارکیټ ژبه شوي نه چې د هغې جاب نه کریټ شوي هغې ته ویلیو نه میلاو شوي هغې ته ریسپیکټ نه میلاو شوی نو پښتو ژبه څوک نه زده کوي او نه په هغې کې تعلیم حاصلوي او د هغې وجه دا ده چې سړی 14 کاله 19 کاله سبق ووایي او بیا تاسو چې دا د پیرنټ په ډیمانډ باندې د پیرنټ په ډیمانډ پرایویټ سکول ته دې لپاره ماشوم را لېږي چې یاره د انګلیش ښه شي که نه د ساینس سبجیکټ په انګلیش کې زده کړي ځکه زموږ ټول مخکې کمپیټیټیو ایگزام چې دا په انګلیش کې دي دا چې تاسو ته د مارکیټ ژبه که نه که فرض که حکومت دا انیشیټیو والي چې یاره کم انډیکیټ هغه په انګلیش کې الي د هغې لینګویج چینج کړي او پښتو کې هم والي لکه څنګه چې په صوبه سند کې یا په مطلب دا په پنجاب کې داسې دي چې یاره د 10مه پورې تعلیم چې دی هغه په 3 واړو ژبو کې په انګلیش کې په اردو کې او د هغو په مورنۍ ژبه کې که نه نو که داسې دلته کې په KP کې دا خبره وشي لکه دا صرف زموږ په KP کې نشته په KP کې او لکه کمپیټیټیو ایگزام خو تقریبا په ټولو کې نشته نو که دا کمپیټیټیو ایگزام دې طرف ته راشي نو ډیفرنس به ختم شي خلک به بلې طرف ته راشي ادروایز تر څو پورې چې دا د مارکیټ ژبه نه وي په دې کې جاب نه کریټ شي د مارکیټ ژبه خو مطلب دا راځي ګوري جی هغې کې کته چې په انګلیش باندې د دغه کوي د مخکې دا کم چې دغه دي ایگزام یا دلته چې کوم ایجوکیشن ورکول کېږي او په انګلیش ژبه کې او دې کې فرض که په پښتو یا اردو دې کې زه دا نه یم د هغې دپاره د ایز ا لینګویج دغه کې که نه هغه ته ووایي چې یاره تا ته به دا شیزونه نو ته چې دي انګلیش چې کله زده کړو که نه جي ته خو نور څه شی شو نشته که نه ځکه انګلیش زده کړو پر دی وایي که نه
او د پرس که دغه مخې ته دغه خدای خو اوس رټه انګلیش نه خبره نه کوم چې کوم لینګویج زده کوو هغه دا دی چې دی په دې باندې پوه کړي په دې باندې فوکس شي نو به ټیک نه ور ستاسو خبره ټیک ته دې دوه اپشن دي که نه لکه اوس پرس که ته په انګلیش کې ټیچینګ کې خو د دې اوس ته ماشوم پوهه کې دی به ته خامخا مورنۍ ژبه کې پوهه کې ټیک شو اوس زمونږ اختلاف دلته دا دی چې دا ماشوم اوس د انګلیش لیکل کوي که نه دی په انګلیش کې کوي دی سره پښتو نشي لیکلی موږ دا خبره کوو چې پرس که حکومت موږ دونه مطلب دا دی امپاور کړي موږ دا اختیار راکړي چې یاره تاسو انګلیش کې د سبجیکټ پڑھاوای او دا تاسو ته اپشن دی چې ماشوم په پښتو کې امتحان ورکول شي دا مسله به ختم شي کنه چې اوس ماشوم تا بین کړی دی ټیک شو ستا فزکس کیمستري بایو میتھمیټکس دا سوشل سټډي دا ستا په انګلیش کې ده او اردو په اردو کې اسلامیات په اردو کې په پښتو کې ستا سره اپشنل سبجیکټ دی نو څوک په پښتو زده کی مطلب ګورنمنت ایشو دا تاسو ته صحیح شو نشته مطلب زما د خبرې دا چې دا خو که پرس که تاسو وایي چې جاپان او چین او مختلف کوریا دا چې دا کوي هغه کامیاب روان دي او دلته کې موږ دا یو قصه جوړ کړې بهرحال ډیره زیاته مننه صواب خان صاحب کتونکو تاسو د صواب خان صاحب نه کم چې ایشوز را روان دي په دې اوسني کم بورډز کم ایگزام چې دی وسو یا پروس کال چې کوم هغې دغه حکومت نه دغه غوښتنې کوي چې یاره کم چې دا بورډ نه چې کم دا دغه اخیستی شوي دي اختیارات اخیستی شوي دي یا چې دي سایډ ټکړی شوي دي کم چې اټانیمس د دوی هغه اختیارات دي هغه چې دي هغې ته واپس شي ځکه چې دلته کې دوی چې کومه طریقه کار دوی چې یاره په ماضي کې وو هغې نه دوی مطمئنه دي اوسنی چې کوم دی دا به کېږي خو دا به ډېر ټایم اخلي ټایم دپاره چې دي دواړه سیسټم چې دي چلول پکار دي او داسې یو طریقه کار جوړول پکار دي چې یاره دوی ته هم ایشو نه وي ماشومانو ته هم ایشو نه وي ګورنمنټ کوم پالیسیانې چې د هغه هم امپلیمنټ شي بورډ چې دی د هغې کوم کردار چې دی هغه هم په خپل ځای پاتې شي هغې هم خپل سیسټم چې دی هغه شانتي روان کړي کوم چې په ماضی